وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. دا موسی علیہ السلام چې کوم دعوت پیش کو چې دو خبرې ورته وکړې فرعون ته چې یو ته رب نه رب د اسمانونو د ځمکو او د مخلوق رب بل دی او ما تا ته دعوت راوړی دی د الله د طرفه دا ومنه او دویم د بني اسرائیل آزاد قوم دی او تا ته غلامان ساز کړي دي نو دا ما سره پرېږده او دوی له ازادي ورکړه. دا دوه خبرې ورته وکړه. هغه فرعون ورته وویل چې تا سره څه نښه شته دی د پیغمبرۍ او څه دلیل در سره شته؟ موسی علیه السلام ویل او ما سره دلیل شته دی. امسا یې وغورځوله د فرعون په دربار کې او د هغې نه یو ډېر لویه اژدها او مار ساز شو او فرعون د هغې نه ډېر زیات ګبراو شو او ویرېده. او دویم موسی علیه السلام د خپل لاس د خپل ګریبان کې دننه کړ او بیا یې راویسته د نور د شعاعو په شان پړکېده. په دې مجلس باندې ډېر لوی اثر وشو، تاثیر وشو او فرعون ته دا یره پېښه شوه چې یاره دا هسې نه چې ما نه دا خلک واوري او دا خلک د دې موسی سره دا حق ومني نو دا الزام یې ولګو چې ته او ستا دا ورور دا صرف ستاسو مقاصد سیاسي دي. تاسو د دې کپټیانو نه د حکومت اخیستل او دا بني اسرائیلو ته حواله کول او ساحرانو ته حواله کول دا ستاسو مقصد دی. خو دا تاسو په یو دیني رنګ کې پیش کوئ چې تاسو سره خلک په دې باندې ملګرتیا وکړي، یو دیني رنګ باندې دا تاسو پیش کوئ. خو ښه ده دا کوم د سحر چې کومه کرشمه وکړه موږ به هم ستا سره د دې مقابله وکړو او دعوه یې وکړه چې دا موسی دا ډېر لوی ساحر دی او دا ډېر لوی جادوګر دی او د ده ډېر خراب عزایم دي، یعنې مصر د حکومت قبضه کول غواړي، دلته خپل لویوالی او غټوالی راښکاره کول غواړي او پر خلکو باندې خپل اثر قایمول غواړي او د قبطیانو چې زاړه د مصر ګاګړان دي د هغې هغه حکومت ختمول غواړي. نو فرعون وویلې د دې لپاره چې دا د خلکو را توجه بدله کړي، یعنې فرعون ښه پوه شوی و چې دا سحر نه دی، دا خو دونه څه وړوکی سړی نه و، بادشاه او د خدای دعوه یې کړه دونه لوی شی و چې دی په دې نه پوهېده چې دی سحر ویني ده نه پېژنده. خو دا دعوه یې وکړه دې دپاره چې دا د موسی علیه السلام خبره بې اثره شي او د هغې د بې اثره کېدل دپاره فرعون اعلان وکړ. وقال فرعون ائتوني، ویلې فرعون راولئ ماته بكل ساحر علیم، په هر لوی جادوګر پویه باندې.
فرعون خپلو خادمانو ته خپلو ورکرانو ته دا خبره وکړه چې ائتوني راولئ ماته بكل ساحر هر یو جادوگر چې هغه علیم پوهی په دې جادوګرۍ کې یعنې معنا دا ده چې حقیقت کې هغه ساحري او په حقیقت کې هغه د دې په دې ټولو فنونو باندې او په ټولو اقسامو د سحر باندې هغه واقف وي داسې یو ساحر ماته راولي او قرآن مجید کی یو بل ځای کې بل قرات سحار راغلی دی او سحار د ساحر جمع ده نو معنا دا ده چې یو نو ډېر راولي نو د فرعون کارندې او د فرعون ورکران دا پر قارون کې خواره شو او وی ویلې چې د باچا سلامت جادوګرانو ته ضرورت دی او جادوګران چې نومې دي راغونډ شي جادوګران راغونډ شو رالل فرعون سره چې ملاقات وشو فرعون ته ساحران وویل که دا میدان منګه وګټو او دا موسی او دا رور منګه پړکو نو منګ له به انعام سی او منګ له به هغه ته بیا څه مرتبه راکړي منګ له نو فرعون ورته وویلې چې ستاسو اجر او مزدوري پرېږده یا خو به دله خود در کومه خو تاسو به ما ته د نږدو خلکو نه یئ ما سره په مجلس کې به تاسو ناست یئ او تاسو به راسره سلمه یئ او تاسو به ستاسو خبره به منلې کېږي یوازې اجر نه اجر خو به دله در کومه خو تاسو به زما د مقربین نه یئ او مفسرین دې ترجمه کوي چې د مقربینو معنا دا ده چې تاسو به زما مجلس سره ټولو خلکو نه مخکې راځئ او د ټولو خلکو نه به وروستو ځئ یعنې زیات وخت به تاسو زما په مجلس کې آینده بیا تېروئ که دا موقع تاسو پاس کړه او دا موسی هم ماله پړ کړه ساحران د فرعون نه دوی واخیستل او میدان د مقابلې ته رالل چې میدان د مقابلې ته رالل نو بل ذکر یې قرآن کې راغلی دي ساحرانو موسی علیه السلام ته وویلي چې ته د خپل کرشمه او کرتب مخکې ښکاره کې او که نه موږ یې مخکې ښکاره کړو نو موسی علی نبینا علیه السلام ته الله پوهه ورکړه د موسی علیه السلام په دې سوچ وکړو که زه دا خپله امسا وغورځوم نو مار به اتصال شي بیا به راوالمه خبره به خلاصه شي لاس ځای کې دن نه کمه او بیا یې راوباسمه نو پړکېږي به بیا به خبره ختمه شي که داسې وشي چې دا ساحران مخکې شي او دوی د خپله ساحري کرتبه او کرشمه پیش کی او زه وروستو بیا معجزه پې ورپرېږدمه نو انشاءالله میدان به وګټلی شي نو قرآن وایي فلما جاء سحرتهم کله چې رالل ساحران میدان د مقابلې ته فرعون ته خو مخکې راغلي دي دا اوس میدان د مقابلې ته رالل قال لهم موسی ویل دوی ته موسی علیه السلام القو وغورځوئ تاسو ما هغه څیزونه انتم ملقون چې یئ تاسو د هغې غورځوونکي دا معنا نه ده چې موسی علیه السلام ورته رضوان وایي ځئ تاسو خپله سحر وکئ معنا دا ده چې تاسو د کومې خبرې دپاره دلته راغلي یئ او دغه رسۍ او دغه امساګانې م راوړي دي
او پای کې تاسو پاردن نه کړی دا او تاسو هغه خلکو ته ښکاره کوئ چې دا ماران دي نو که تاسو دا کار کوئ نو زه یې وړاندې شم قال لهم موسی ویل دي ته موسی علیه السلام القو وغورځوئ تاسو ما هغه څیزونه انتم ملقون چې تاسو د هغې غورځوونکي د ساحرانو سره پړي او رسۍ سازې کړې وي او د پارې نه ډکې کړې وي امساګانې او هم د پارې نه ډکې کړې وي او دا قرآن کې ذکر دی چې دا ټیم د یوم الزینا د اختر ورځ وه او وقت چاهو ښه نور راوچت شوی و او نور خپله دغه کوله اثر کو او دوی رالل میدان ته موسی علیه السلام زه یې وړاندې شئ خپله کرشمه پیش کړئ فلما القوا کله چې ساحرانو هغه خپل پړي رسۍ او امساګانې وغورځولې قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين موسى عليه السلام ورته ویلي چې ما جئتم به السحر هغه چې تاسو پې راتلو وکړه دا جادو دی جادو دا دی چې دا تاسو پیش کړ نه هغه چې اتهام او الزام فرعون په ما لګولی دی ما جئتم به السحر هغه چې تاسو پې راتلو وکړه سحر او جادو دا دی فرعون صرف الزام لګو په ما باندې چې ته ساحر یې واقعي سحر دا دی چې تاسو پیش کا ان الله سيبتله زرد چې دا به الله ختم کی دا ستاسو را سحر دا کرشما دا کرتبه چې تاسو پیش کړه زرد چې دا به الله تعالی ختم کی او ځکه چې ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله نه درست کوي عمل د فسادیانو کم خلک چې فسادیان او دهشتګرد وي الله داغي عمل داغي د عمل اصلاح الله نه کوي داغي د عمل نتیجه الله تعالی داغي په حق کې نه کوي دا موسی علیہ السلام ویل چې ان الله سيبتله زرد چې الله به دا بیا سره کی او دا به الله تعالی موسی علیہ السلام چې امسا وغورځوله بداغې یو ډېر لوی اژدها مار ساس او دې نه مخکې چې کله هغې سحر کرشمه وکړه نو د خلکو نظربندي وکړه او لومبی اثر په فرعون او په موسی علیه السلام یې وکړه نظربندي دا ده چې هغې دا د جادو په دغه باندې د خلکو دا نظر بند کي او هغې چې کم پړي او کم امساګانې غورځولي هغه ورته ماران ښکاري مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې دا میدان د دې مارانو نه ډک شو او بل ځای کې قرآن وایي چې موسی علیه السلام په خپل زړه کې یره هم راغله چې ربه دا خو ډېر لوی سحر دوی پیش کړ هسې نه چې دا په عوامو باندې غلط اثر وکړي نو خیفة موسی راغلی موسی علیه السلام د دې نه نه چې د هغې د دغه نه یېرېده خو د هغې د هغې بد اثر نه چې په خلکو باندې به وشي د دې خبرې یری پړې کې راغله موسی علیه السلام امسا وغورځوله امسا وغورځوله امسا نه یو ډېر لوی اژدها او مار ساز شو او چاپېره په دې میدان کې چې د هغې هغه کم ماران خلکو ته ښکاره کېدل هغه یې پاک وخواړه تلقف ما یأفکون خړپ به وهي او به خوري هغه چې دوی څه ساز کړي دي ټول کوکۍ ته واچوه
ساحران پوه شو دا موسی چې څه کوي دا مافوق العاده کارونه دا معجزه ده دا سحر نه دی د ساحر د پاسه چې بل ساحر راشي نو د هغه سحر ختم داسې ختم کړي چې هغه کونټۍ خلکو ته مار ښکاره کېده پړی خلکو ته مار ښکاره کېده هغه چې ول هغه سحر ختم کی نو کونټۍ به خلکو ته کونټۍ ښکاره شي او پړی به پړی ښکاره شي نور پړی به په ځای او کونټۍ به په ځای ساحران ویل زموږ هغه کونټۍ چېرته لاړې او زموږ هغه پړي چېرته لاړه دا سحر نه دی دا جادو نه دی بلکې دا د سحر او د جادو نه علاوه دا د الله رب العزت د طرفه دا دې ته معجزه ده نو په دغه باطل علم باندې هغې حق وپېژنده په علم سحر په وجه باندې هغې حق وپېژنده چې موسی علیه السلام څه وایي دا حق دي او فرعون جاهلو او جاهل پاتې شو او جاهل مردار شو پس څنګه چې جاهلو او په هیڅ نه پوهېده نو تباه او برباد شو ساحران فوراً په سجده باندې پرېوته قرآن وایي بل ځای او ویې ویل چې آمنتو برب موسی و هارون موږ د موسی او د هارون په خدای باندې ایمان راوړی دی ځکه په دې ایمان په دې میدان کې یو طرف ته فرعون او د هغه فوجونه او د هغه کابینټ او د هغې نه مختلف قسم سپونه د ساحرانو ولاړ او بل طرف ته موسی علیه السلام دی یو ورور یې دی شاته هارون دا دوه کسان دا دونه لویه مقابله د دوو کسانو او د دومره لوی مخلوق کې ځکه هغې ویلي چې برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زموږ ایمان دی فرعون ورته وویل چې ښه تاسو ته ما سره نه مشوره او نه مانه اجازت حاصلول او تاسو په موسی په رب باندې ایمان راوړو ما ته را اوس ګوره فرعون یو سیاسي چال بل ته چل دلته بل چلی وی ویلې چې اوس ما ته پته ولګېده چې انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا ستاسو هغه لوی استاذ دی ساحرانو ته وایي دا ستاسو لوی استاذ دی او دا د سحر دا تعلیم دله ده درکړی دی او بیا تاسو یو مشوره کړې ده او یو سازش هم کړی دی چې موږ به دغسې یو جعلي او مصنوعي او مقابله به سازه کړو او پای کې ورته تا ته موږ ځان پړ کړو او په دې طریقه باندې موږ عوام ځان ته راواړو او د مصر حکومت به ساحرانو شي ته وګوره شیطان د فرعون سره د څه خبرې ورته ښیي ناشنا ناشنا خبرې ورته وښودې او بیا یې دبا وکړو په ساحرانو باندې چې ښه ده تاسو ته به پته ولګي چې د موسی رب ډېر زورور دی او که زه ډېر لوی زورور یم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ستاسو لاسونه او خپې به ګډ وډ چې کوم دی پرې کړم ولأصلبنکم على جذوع النخله او زه به تاسو پانسي کړمه په هغه سټو د کجورو باندې لاسونه او خپې به نه ردو بدل پرې کړمه او بیا به تاسو په سولۍ باندې وخېجو ما داسې هم ځوړن کړمه چې خلک کیني دا چې دا هغه سازشیان دي چې دا د مصر حکومت یې قبضه کو راوستي د دي سړي د ده خو چې هغې حق وپېژنده او مسلمانان شنو الزام ولګېده چې دا دې سازش کړی و دا چل ساز کړی و دا ټول سبق د ابلیس ملعون دی او د هغه د بلا بچي د ژوند د اوږدوالي په وجه باندې داسې تجربې شوي دي
چې دا اوس منافقانو ته او کافرانو ته کومې طریقې ښیي دا لا په هغه زمانه کې دا شیطان ته په خپله یادې نه وي اوس خو ورته ډېرې زیاتې یادې شوي اوس په دې پسته پسته کې خلک وایي په چل ول کې خلک وایي نو دا دباو چې زه به تاسو سره دا کار وکړم او بیا وایي چې فرعون دا خبره عملي کړې ده یعنی هغه ساحران چې په میدان سحر کې هغوی ایمان راوړو په سجده باندې پرېوته الله ته هغه یوه سجده وه خو دومره د کار سجده وه چې عبدالله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي د ورځې په اول کې سحرتن فجرتن ساحرانو فاسقانو فاجرانو او د دې ورځې په آخر کې شهداء برره هم د دې ورځې په آخر کې نیکان صالحان او شهیدان ترې نصار شو نو فرعون دا دې دپاره وکړه چې د خلکو باندې دباو قایم شي او مباد چې د موسی څوک تابعداري ونه کړي الله فرمایي ويحق الله الحق بکلماته یقینا ثابتوي الله حق لرا په خپلو کلمو باندې الله په خپلو کلمو باندې او په خپل اذن باندې او په خپل اډر باندې حق ثابتوي او کله چې دا حق الله تعالی په خپلو خپو باندې ادري او دا ثابتوي او دا کامیابی سره همکنار کوي نو دا به داسې نه وي چې باطل پرست پر راپاسي او د حق پرستو ته به په غاړه کې هارونه واچوي او په ملا به یې وټپوي او شابسۍ به ورته ووایي چې شابه نرانو مسلمانانو د خپل دین غټ کار مو کو نه ولو کره المجرمون اگر چې مجرمان به ډېر بد ګڼي دي لره مجرمان او دلته د مجرم نه مراد فرعون او د هغه کابینټ دی د هغه د قبط هغه شیطانان دي چې هغوی به په دې باندې به دا تندی ترویږي او الله به حق غالب کوي او حق الله په حق میدان کې غالب کو دا څو خبرې مخې ته رالي یو دا چې للسحر طرق یتعلم بها د سحر دپاره ګڼې طریقې دي یتعلم بها چې زده کېدی شي په هغه طریقو باندې د دې مختلف فنون دي وله علماء به او د دې سحر او د جادو عالمان دي چې هغې ته ساحران وایي خو دا سحر زده کول حرام دا سحر استعمالول دا حرام وتعلمه حرام واستعماله حرام د دې تعلم حرام د دې استعمال حرام اوس یو جادوګر دی او د جادو نه نه قلاریږي او په دې باندې خلکو ته ضرر رسوي د حد څه دی نو حد الساحر القتل حد د ساحر وجل دی چې دی به وجنې بس ولی لانه افساد فی الارض ځکه جادو کول په ځمکه کې فساد دی او څوک هم چې په ځمکه کې فساد کوي هغه قابل د وجلو دی درېیمه جواز المبارزة للعدا والمبارات له اظهارا للحق وابطالا للباطل دی آیاتونه دا معلومه شوه چې جایز دی مقابله د دشمنانو د دین چې د دین د دشمنانو مقابله به کوي والمبارات له او دا د هغې سره به په دې لار کې چې کوم دی مبارات دی ته وایي چې د یو بل نه ځان اوچتول
متباریین چې هغه علاله د متباریینو چې په ضد باندې خلک علالي کوي اب وینه خوري فقها لیکي هغه نو دغه تباری دی ته وایي چې د یو بل نه ځان اوچتول دا بالکل جایز دی اظهار الحق د حق د ظاهرولو دپاره او د باطل د ختمولو دپاره او څلورم دا چې عاقبة الفساد وعمل اصحابه الخراب والدمار انجام د فساد او د اجان د فسادیانو او د عمل د فسادیانو هغه خراب او دمار دی فرعون او د فرعون شپږ لکه پوج د حامان سره واغرقناه ومن معه جميعا قرآن وايي فرعون او د فرعون سره چې څوک ټول مې په بحر قلزم کې لاهو کړه او 5 متى قاوم الحق الباطل انهزم الباطل دا د خدای قانون دی چې په کم میدان کې د حق او د باطل مقابله راشي او حق او باطل یو بل سره مخامخ شي نو انهزم الباطل باطل به شکست خوري او وانتصر الحق حق به غالب کیږي بامر الله د الله په اډر باندې ووعده الصادق او د الله رښتینی وعده ده چې د حق او د باطل مقابله راځي آخر کار به حق الله غالب کوي په باطل باندې الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ یا الله رب العزته زمونږ څونه مشران وفات شوي نارینه ټول وبخښي څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي خدای زمونږ د عمل کې اسلام په رنګ کې رنګ کړي د قرآن په رنګ کې رنګ کړي د توحید په رنګ کې رنګ کړي خدای دلته اسلامي نظام راولي خدای د اسلامي نظام په وجه د ملک مستحکم کړي خدای د ملک خود کفیل کړي خدای د ملک د کفارو د دسترس نه خلاص کړي خاص کر د امریکې او د یهودو د غلامۍ او د هغې د سودي قرضونو نه او د سودي نظام نه الله موږ رات و رات خلاص کړي یا الله څوک چې د دې لپاره په دې ملک کې کار کوي الله هغې کامیابي وله ورکړي څوک چې د دې مخالفت کوي الله تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کړي دا ملک ته نوزګار کړي خدای پاک زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې جامعه تعلیم الاسلام مندنی الله آباد کړي دې کې څومره کمی دی خدای د غیبو د خزانو نه پوره کړي خدای دې کې چې څونه کمی دی او په هر لحاظ سره کمی دی دا د غیبو د خزانو نه پوره کړي الله زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي الله اسلام غالب مسلمان قوم غالب کړي کافران او کفر منافقان او منافقت په حاشیه او عریاني او بېدیني خورونکي خلک تباه او برباد کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه